بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا مخکې سبق کې د مضاف دغه قسمونه شروع د معرفه نو د معرفه او قسمونه اول د مضمرات ذکر شو بیا د اسم اشارات او د اسم موصولات او د عالم ذکر بګو شو او دغه شانتي د معرف بالله او مضاف به معرفه نو پرون سبق کې د مضاف له معرفه لپاره خبر اتر شو چې د یو څه د متعین کول لپاره بل څه ذریعہ نه صرف دغه یو ذریعہ چې تبعی سره متعین کې او دا شپږ اغراض چې دا غیر اصلي اغراض تعذر او تحقیر او تعظیم او یا د شر نه ځان بچ کول او ذیق مقام دا نن سبق کې منادا اخرنه قسم د معرفه منادا ده نو منادا سره هله خبر راوړل کېږي چې کله تاسو د مخاطب مبارک یو خاص چیز نه معلوم لکه کته ته اسم اشاره معلومه وا اسم اشاره سره اشاره کېدې شو که علم ته معلومه جو توبه عالم ورته وي یعنی نوم ورته وي یا کړه ته هغه سو سب معلومه جو وسب ورته وي خو دې یو څه چې نه دا د هغه عالم معلوم دی نه ته وصف معلوم دی او نه دا هغه څه چې نه ته اشاره کولای شي نور د اسم موصول ذکر کولای شي چې اسم نه ذکر کولای نو صرف دغه چې تور د आवाज ورته په حرف نه دا پزره سره لکه رجل دا یو عام سره دی خو غره څه چل کېدو رجل یو عام سړی دی ویلېږي او ته دا چې یا رجل اے سړیا دا اے سړی چې دا تا خاص کو په دې هغه باندې په منادا پزره سره نو کله کله اسم چې دا معرفه کولېږي د منادا پزره سره یعنی هغه ته حرف ندا په استعمال کې او دا حل کېږي چې کله تا ته بل څه ذریعہ نه معلومه یو خاص تا ته یو خاص عنوان نه معلوم چې دا هغه په ذریعہ سره ته هغه چې دا ته راو بلې نو دی نه تا ته عام او دا حرف ندا په ذریعہ سره دا معرفه شي او کله کله دې کېږي چې دا کم غرض د پاره دار بل لګيږي دا غرض د پاره هغه ته اوس کولېږي دا کم غرض د پاره لکه دلته مثال یو کړه یا غلام احذر طعامه نو دلته کې یو کس نه غلام نه رهنمو خدا دا आवाज دې لپاره کړ د سره پاره اوس کړ چې لکه مطلب یو عام کس ته نو چاته پته نه لګي چې دا د نوکر دی او کنه دا خادم دی او کنه غلام دی او کنه عام سره دی خدا ورته دا غلام به نوم باندې جوړ د आवाज وکړو نو لکه دې کدا ورته دې ویلې چې دې ویلې لکه د عبد الله مثال مثال دی وی چې لکه زم زما نوکر دی نو که زه مالک عبد الله را شدا وکا نو کله ما خو ته نور خلک نه نه پوهځین کې برازي چیرې دا دی عبد الله ته ول کار وای چې بل چاته د کار نه خدای ته چې لکه ما خادم را شدا وکا نو د مخاطب په دې کې وداره شي په دمه انداز ظلم نه کوي چې د هر کار وینا نه کوي بلکې دا خادم نه ځکه ورته وینا کوي پرې خبره باندې پوښتنه تاسو ها یا روټي دا یا غلام ته چې روټي راوړا یا زماره گاډه برابر کدا وکا پوه شو د دې لپاره فیندار وړل کېږي او د دین یعنی یا خدغه سیز دا چاله چې आवाज کې دا متعین کول کېږي یا د کم سیز د لپاره چې आवाज کول کېږي هغه متعین کول لپاره حرف دا استعمالي او دین علاوه د ندا دراوړو لپاره پنځه اغراض چې هغه مکه ذکر شوی دی لکه یو بګي اغراو یو بګي زجر یو بګي تحسر یو بګي تزجر او الدغه ذکر شوی دی وی دا وې به زو مخکې و اما المنادا هر چې منادا را یعنی معرفه په اقسام کې ووم نمبر قسم منادا فيؤتى به بس راول لګي دا به سره اذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص کله چې نوی معلوم مخاطب ته یو خاص عنوان یعنی خاص عنوان هغه نه معلوم چې هغه په درې سره طاقت आवाज وکړي نحو یا رجل او یا فتى یا رجل نو وګوره یا رجل ته ورته نام سره لري ته یار وینا په ځای دا معرف کې وقد يؤتى به للاشاره او کله کله راوړل کېږي دا پر د اشاره الى علت ما يطلب منه دا پر دا علت کوم چې نه طلب کولې کېږي دا پر دا هغه علت کوم چې نه طلب کولې کېږي لکه یا غلام احذر طعامه اے غلام ته طعام حاضر کا نو دا دې لپاره دا وځو چې را سوګداونه وي چې را ته ول کارو ایا خادم اسرج الفرس یعنی زما دې استا اغزن واچو او لغرض یعنی یو بل غرض لپاره يمكن اعتبار هاونه چې ممکن وي د دې اعتبار کول دل لګي مما ذکر فی النداء او چې بنیدا کې ذکر شوی یعنی د ندا په اړه کې چې حرف ندا سره پر اورل لګي نو الته موږ ذکر کړو چې کله د اغرار پر اورل لګي کله د تحسر د پر او کله قریب د بعید په باندې او بعید د قریب په باندې وا خبره تل شوی نو په تاسو سره یاد کړئ
ابو سره یاد کوي خاطر دې سره چې منادا د سره لپاره ولګي نه هغه لپاره چاله چې سلو پینځه کم ځوینو او تاسو ان شاء الله وسره یاد کوي و اما نکرتو دا لکه اسم بیا موږ معرفه راوړو یا نکره راوړو نکره به کله راوړو نکره به حاله راوړو کنه چې کله د هغه د متعین کولو د لپاره هیڅ یو ذریعہ ته معلومه نه یعنی نه کو تعالی د هغه نوم معلوم دی نه ته وصف معلوم دی نو د اسم اشاره ذکر کولای شي نو تعریف ندا اس په ذریعہ سره یعنی هیڅ طریقه تعریف نه هغه موجود نه وي نو بیا به الله اسم معرفه براوړل کیږي پوه شئ او کله کله د یو څه د متعین کولو لپاره یعنی د یو څه د ذکر کولو لپاره څه طریقه د تعریف وي زیا تعریف خو بیا مغه نه کېږي ذکر کولېږي نتیجه ذریعہ تعریف او بیا هم نه کېږي ذکر کولېږي دا غي 15 صورتونه دي او بیا بیانو و امن نکرتو هر چې نکره ده فیؤتا بها پس راوړل کېږي په دې بدر سره اذا لم يعلم للمحكي عنه جهه تعریف کله چې نه معلوم د محكي عنه د پاره ذریعہ د تعریف څه طریقه د تعریف یعنی هیڅ یو ذریعہ د تعریف تاسو سره د سینې وي چې هغه په بدر سره دا محكي عنه دې ته ویلېږي د چا په باره کې ته خبر ورکې چې چا په باره کې ته خبر ورکې د معرفه په اقسامو کې هیڅ یو قسم تعلق نه شي ذکر کولای كقولك لك الصدق والجاء ها هنا رجل دلګي یو سړی دیندار اذا لم يعرف ما يعينه کله چې نوی معلوم هغه کوم چې معین کړي ده من عالم یعنی نه عالم معلومي او سله دي یاره نه سله معلومه او نحوهما یا دین علاوه نور څه شي وقد يؤتى بآل اغراض اخرى لاندې کتاب ته وګورئ کنه پیر صاحب کله کله د دین علاوه د نور اغراض لپاره مراوړل کېږي مطلب یعنی عام دا خدا د چې کله د یو جهاد تعریف ته معلوم نه وو نو دا غي په ذریعہ سره ال دغه ته یو اسم ځین دا نه کېره به ذکر کې او کله کله دې چې دا غي د جهاد تعریف سوي یا تعریف سے جهاد ال ذکر کولای شي ته خو بیا هم یو لفظ ته نه کېره ذکر کې نو هغه دا غي یو 15 اغراض لګي ذکر کړي نمبر 1 التکثیر والتقلیل یعنی کله د یو سیس د تکثیر طرف ته اشاره وي یا د یو سیس تقلیل طرف ته اشاره وي نو ال یو اسم ځین دا نه کېره ذکر کیږي لکه دلته تکثیر لپاره مثال دی لفلان مالون د پلانګي لپاره ډیر زیات مال دی وس هغه مال درته دونه دی چې عمل شمار لګي کنه کوم وی چې زر دی یا لاک دی یا 2 لاک دی یا 10 لاک دی 6 لاک دی او دا لګي خو تر ډیر زیات تکثیر طرف ته اشاره کوي په مقدار کې تکثیر طرف ته نو د لفلان مال د پلانګي لپاره ډیر مال نه لګي دا تنوین برای تکثیر دی او کله کله دا تنوین یعنی دا تکیرت دا تقلیل لپاره دي لګل کې کله ورضوان من الله اکبر دا الله طرف نه لګا دا مندي دام د الله طرف ډیر لوی دا نزل کې دا رضوان دا نکره ذکر شوی دی او په دې رضوان کې چې دا کم تنوین دی نه دا تنوین برای تقلیل دی د تقلیل لپاره لګي دا ذکر شوی دی زګه چې دلته کې ورضوان من الله دا الله طرف لګا رضا مندي د مؤمنان لپاره ډیر لوی دا او کله دینه ته رضوان نه مراد ته ډیره رضامندي واخلې نو چې دې د الله تعالی طرف نه ډیره رضامندي د لوی سیس دی نو ډیره رضامندي خو عام مؤمنان نشي حاصله ولې دا الله طرف کا بنده ته لګ رضامندي ملو شي دام ډیره کټه خبره ده نن لګي دا رضوانون پرې کې دا تنوین برای تقلیل له پوښوي نو نمبر 1 دا التکثیر والتقلیل لګي تکثیر لپاره او تقلیل لپاره لکلی فلان مالون نه لګي دا فل اي مالون کثیرون ورضوان من الله اکبر دا الله طرف لرضامندي نه ورضوان قلیل والتعظیم والتحقیر او کله کله تعظیم او تحقیر د بار راځي دا سبب وایي ان شاء الله دا تاسو یاد کړئ ها ټیم نه غنه دا وایي چې د منادات چې منادا کله راوړل کېږي او د دې سره سره بداوم یاد کړئ چې منادا چې دا نو د کم کم اغراض لپاره نور راوړل کېږي لکه یو دوه خو دلته ذکر شول کنه چې هغه د متعین کول لپاره بل څه زیات هم سره نه وي او دا یعنی خاص عنوان دی ایا د کم څه د لپاره چې د اواز کول کېږي نو هغه لپاره او د دې نه علاوه 15 چې نور کم دي د منادا او یاد کړئ او د نکره د کم لپاره راوړل کېږي نشپک اغراض دي پای کې بدایو یاد کړئ ان شاء الله 15 صحیح ده واړو دا شابه